زر کاله که منظور پښتون په دې خلکو کوشش وکړي که نه نو دا خلک هېڅ قسم نه راټولېږي او نه منظور پښتون په دې کې ګټه شي راوړلی. دوستانو ویډیو په خپله وګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ. پښتونخوا چې ده نو دا په 1000 کاله نه چې په 20,000 کاله کې هم نه جوړېږي. د دې پښتانه چې کوم دي دا نه جوړېږي. وجه دا ده چې دا خو یو غټه مسله دا ده چې دیو ته د مشرف لالا د وخت نه په دیو کې فرقه بندي او اسلام او کوپر او بیا پکې ملکانیزم او خانیزم او بیا پکې پارټینیزم دا چې په کومه طریقه دیو ته رانوتي او په دې کې کومه طریقه دا کار شوی دی نو منظور پښتون لالا کور ته لاړ شو. دا پښتانه چې کوم دي دا 1000 کاله بعد ګټه نشي کولی. دا پښتانه د یو نه پرتوګو باسي او بل ته وراغوندي، د بل نه پرتوګو باسي په بلې وراغوندي. دا خلک د غیرت پښتون نه دی خبر. بس چې چا سوچ په چا پسې جوړ شوی دی بس هم هغه په هغه پسې روان دی. ایمل ولی خان په پی ټي ایم پسې چې کوم باس مباحثه کوي نو دې نه پی ټي ایم ته هېڅ قسمه نقصان نشته. د دې نه ډایرکټ سراسر پښتون ته نقصان دی. بیا چې د پی ټي ایم ورکر راولګي د هغه کس راولګي او منظور دغه پسې خبرې کوي، ملو پسې خبرې کوي یا په نورو کسانو پسې خبرې کوي نو دا نقصان ډایرکټ پښتون ته دی. مشر منظور پښتون اوسه پورې ایمل ولی پسې یو خبره نه کوي، خو پته نه لګي چې ایمل ولی ولې خبرې دوم نه کوي. خو پښتنو بیا خاص کر منظور پښتون صاحب تاسو ته به دا زولۍ ونیسم، دا زولۍ بس دی. منظور پښتونه مشر منظور پښتونه موږ ټول عمر ژوند په تا پسې تېر کړی دی. خدای کو چې ته په 18 کې راغلی موږ په تا پسې ولاړو. خو دا پښتانه که تاسو په دې باندې 600,000 کاله د نوح علیه السلام خدای پاک عمر درکړي او د خانه د دې خلکو کې هېڅ څه نه راځي کور ته لاړ شو په قلاره کې یوه ویډیو جاري کړه وایي پښتنو چې تاسو نه راټولېږئ چې نوم پښتون دی نه راټولېږئ بس الله مل شه. زموږ نه به قیمتي هستې نه د ګیلمن په شکل کې، عثمان کاکړ په شکل کې، ارمان نوړي په شکل کې، عارف افغان صاحب په شکل کې او شیر عمر شیرانی په باره داسې قیمتي هستیانې به زموږ نه لاړ شي او دا پښتون به راجوړ نشي په دې جنازو په دې شهیدانو او د هغو کورونه به غرق شي. بس پښتنو دغه یوه خبره وه او در سره مې شیر کړه. نور راسه تاسو خپله کمنټ کې شریک کړئ او زما را دې پښتنو نه دسې دونه یقین مې ته نشته چې دا پښتانه خپل منځ کې راجوړ شي. ځکه چې یو پارټي پسې غین مې کوي بله پارټي بل پسې غین مې کوي. خدای راستي که دا وطن جوړ شي دا پښتانه راټول شي دا وطن جوړ کړي پښتونستان او خپل امن دا دماکې به کېږي، جنازې به چوته وي انشاءالله تعالی، مړي به چوته میسینګ پرسینګ به راځي د خیر راسي انشاءالله تعالی او د ښه په نرۍ به زموږ د زنانو بېزتي به کېږي. موږ ورته چې ګورو موږ به هېڅ څه نشو کولی او ډېر سپک ژوند به انشاءالله تعالی پښتنو تېرو، ډېر د ذلیله زندګي به تېرو. زنده‌باد مرده‌باد کوئ. دا تاسو د خیره سره د نورو خلکو د ښځو اشیز نه لګیا وئ، تاسو د خپلو دغه لپاره نه وي لګیا. ټول عمر به په مرداره کونه کې به لګیا وئ، په مردارو کونو کې به ګوتې وهئ او مردارو غولو کې به چخچې وهئ. قسم په خدای پښتنو دا مازدیګری دی په داسې ښکلی ځای کې ناستې مې دا بوټي دا باغ او دا سیندري دا هره پاڼه دي په ما ګواه وي او په ما دي د دې د طرفه نالت وي که پښتنو که تاسو ګټه وکړه په 600,000 کاله کې د دې ټولو بوټو نه دی داسې ښکلې سیرې لګي د دې هر څه په ما باندې نالت وي که تاسو په 600,000 کاله کې ګټه وکړه ګټه نشئ کولی.